یقیندانی ورکوم چې سیاست په خپل ځای دغه لپاره سیاسي پارټي سیاست مداران شته خو دا د نوخار د ولس خوشقسمتي ده چې ګوچ موږ سلورو کارونه د چنګ سوري وو چې دلته منشيات دي دلته قبضه مافیا ده دلته سودخوار دي دلته نور جرام پېښې دي او د نوخار ولس زمونږ په आवाज باندې زمونږ په غږ باندې وګونه کرو او دا کوم واقع چې شون دا ډېر سنگینه واقع ده موږ په دې انتهایی غم زده یو موږ سره الفاظ نشته چې موږ په دې خبرو کو دا تاسو دې ولس دا هغه مور پلان نو کو چې چا بچي په دې کې شهید شوی دي نو زه د خپل طرفه د امن جرګې د چیرمن په حیثیت د نوخار ضلع عوام لا دا تسلی ورکوم چې د همیش پشان امن جرګه چې څنګه په نور ایشوز کې د نوخار ولس د صوبې ولس سره په هر ضلع کې څنګه پسنګ ولاړی نو دا مسله چې دا نو چونکې دلته اوس مشرانو فیصله وکړه چې پولیس 72 غنټه ټایم وغوښته او 72 غنټه بعد پولیس وی چې موږ به گرفتاری کوو نو دا یو مطالبه کوم چې اسنه پولیس په پریشر کې په دباو کې راشي څوک به ګناو نشي په کنفیشن وکي غلطه گرفتاری وکي او بیا د دې نتیجه دای چې دا څه کیسز عدالتونو ته لړ شي په عدالتونو کې ملزمان بری شي نو زه د خپل طرفه د پولیس ډپارټمنټ د دې ضلع چې کوم اعلی چارواکي دي کوم ډي پی او چې دي هغه ته دا خبره کوم چې دې کې د خټیک ټاک غیر جانبدار رانه تحقیقات شي دا کوم خلک چې دی و چې موږ نشو کچریونه ولي شي دا جنون خلک پکار دي او د خپل طرفه د خاندان دم دا ویم چې دغه خلکو سره دغه مجرمانو سره بالکل هیڅ قسم صلح نه پکار روغ نه پکار ځکه چې دا داسې یو ظلمي ځوان په دې ایج کې په داسې طریقه صفاقانه طریقې سره داغه قتلول دا د ټول معاشرې له یو غلط پیغام یو میسج دی ورکړی دی او ان شاء الله منګه ټول د نوخار نه د صوبې ګډ ګډ کې په کم ځای کې د امن جرګې تنظیمونه دي دا 72 غنټه بعد بدای आवाज موږ دا کال دلته نوخار کې نه دا په ګډ ګډ کې زمونږ چې سونه په صوبه کې په د امن جرګې تنظیمونه دي ان شاء الله موږ به د پر تحریک چلو مهرباني بچا السلام علیکم السلام علیکم نه لیټ دی مونږ جنازه لګه د وخت او شو د وخت او شو بل جنازه وجلته نو تاسو دلته جنازه مونږ په دلته وکړي بیا الته لړول ته بل چې کوم خلک پاتې شي دویمه جنازه کوي غیر دویمه ولا خلک وشي ان ما زیات ولته کې موږ خپل سلامت نه قبرستان کې لا